السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کوم سړی چې د ورځې سل فیرې دغه ذکر وکړي دغه آیات ووایي یعنې دا ذکر دی وظیفه ده لا اله الا الله ملک الحق المبین. یو سړی دی د ورځې سل فیرې دغه ذکر کوي الله تعالی به څلور انعام ورکړي. اول انعام دا دی چې هر سړی ودې ته محتاج دی، هر سړی ودې ته ضرورتمند دی چې الله تعالی به د فقر د فاقې نه خلاص کړي. دغه سړی به فقیر کیږي نه او بل چاته به احتیاجمند کیږي نه، یعنی بل چاته احتیاج به الله تعالی ور ختم کړي او بل چاته به محتاج نه وي. دغه سړی دغه څومره غټ انعام دی چې الله تعالی د دې انسان سره کوي. دویمه د انعام دا دی چې د قبر د شپې سه د قبر د سخت شپې نه وي الله تعالی حفاظت وکړي. هغه سخت شپه به ورته اسانه کړي چې هغه اوله شپه ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بل ځای کې فرمایي چې ای زما امتیانو چې دوی شپې درنه هیرې نه شي، چې هغه یوه د قیامت شپه ده او بل د قبر اوله شپه ده. چې د قبر اوله شپه ډېره سخته ده چې کله دې یو مسلمان وکښته کوي. په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کومه چې مرده شق کې مرده مې په قبر کې پټ کړي دومره اندازه انتظار کیږي، انتظار کوي لکه یو چې راکش کې الاله کې ذبح کې او بیا هغه غوښي کوټي کوټي کې او بیا صدقه او خیرات کې در هغه ټیمه پوری د دې مرده نه موت. ځکه د مرده په دغه ځای کې ډیر د وحشت او د بیرې کور دی دلته او د ډیر بیریدونکي وي چې نکیر او منکر ورته راځي. نو کله چې انسانان موجود وي او بیا دومره په وحشت او بیره کې دغه انسان نه وي. او دریم به دغه سړی د زمانی سرمایه‌دار سي، د زمانی مالدار به الله تعالی جوړ کی چې سل پیری دغه ذکر کوي. او څلورم چې کله د جنت دروازې ته ورسیږي د جنت دروازې هغه کړي به د ټکوي د ذکر کمال دادی او بل سړی به لاس نسی وروړي د جنت دروازې و کړي ته او دی به هغه کړي راونی سي او ټکوي به. په دغه ذکر کې الله تعالی دومره برکات او فضایل یې شي دي. باید هر مؤمن مسلمان دغه ذکر وکړي چې د فقر د فاقې او د غریبۍ نه الله تعالی خلاص او د قبر د سختۍ نه الله تعالی خلاص. د زمانی مالدار به دغه سړی الله تعالی جوړي او څلورم به د جنت دروازې ته ولاړ وي او هغه کړی چې کومه ده هغه به دې ټکولی شي او بل سړی به